أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل جاء بالحق وصدق المرسلين. سورة الصافات 37 نمبر آیات. بدې 37 نمبر آیات کې د کافرانو د دروغ دعوو تردید دي چې هغه به ویل چې دا پیغمبر شعرونه وایي او دا خبرې د دروغ خلکونه دي. نو دې کې جواب وشي چې نه بلکې دا سینه ده بلکې دا سینه ده. جاء بالحق درا وړه د حق وصدق المرسلين او تصدیق د نورو پیغمبرانو هم کړی دی په خپل کار کې. د حق نه مراد دین دی او د نورو پیغمبرانو تصدیق مطلب دا دی چې دا دین د نورو دینونو سره یو شان کې دی. هغه دینونو چې کوم اصول هغه اصول د دین دي نو په اصولو کې د مخکینو پیغمبرانو تصدیق هم کړی دی. نو دین دا مسله ثابت شوه چې د پیغمبرانو ټول پیغمبران اصول یو شان کې دي. توحید اصول یو شان دي او دې مدار چې یو پیغمبر نه منل ټول پیغمبران نه منل یو منل د ټول منل دي. انکم یقینا تاسو بل ذائق العذاب الالم خامخ سکون کې د عذاب دردناک یي. د الله تعالی طرف نه جواب د یقینا تاسو به خامخ سکون کې د عذاب دردناک یي. وما تجزون تاسو ته بدل نه ملاويږي الا ما كنتم تعملون بغیر د حق نه چې تاسو په خپل کړی دي. د دې خلاصه دا د تاسو کوم سزاګانی ملاويږي کم تکلیفونه ملاويږي په قیامت کې. نو دا ظلم نه دی بلکې دا تاسو د عمل خپل عمل بدله ده خپل عمل نتیجه ده. تاسو خپل عملونه دغه شان تاسو جوړ کړی دي ځان نه دی مستحق ګرځولې دي. د دې ځکه نه پورې د کافرانو د آخرت احوالو چې کله کافران په آخرت کې راځوندي شي دوی باندې بس تیریږي کومه مرحله ونه بتیریږي. نو دغه بحثونه د ذکر پورې شو. د دین اخو د نیکانو خلکو بحث چې نیکان په قیامت کې را پاسيږي دوی بس څنګه. نو الا عباد الله المخلصين مگر د الله تعالی بندگان چې کم نیکانی هغه بد سنئ یا دسی وا الا عباد الله المخلصين بغیر د الله تعالی د نیکانو بندگانو نه چې نیکانو بندگانو باندې به د سخت مرحله نه تیریږي نه به د هغې د بار دانه مونږ سزاګانی نه به د هغې د دانه مونږ خبرې کیږي په لاره به ودرولې کیږي د خبرې به د مرحله به د هغې باندې نه تیریږي بلکې هغوی اولئک هغوی د پاره اولئک دغه کسان دغه نیکان خلق لهم رزق معلوم ندی د پاره رزق دی معلوم د لفظي معنی ده. د دې په مطلب کې ځینې مفسرین رائے ده چې د دې معنی ده چې د جنتیانو کوم خوراکونه دي کوم رزق دي دا هغه ځینې صفاتونه قرآن او حدیثو ذکر کړل په قرآن او حدیثو کې معلوم دي او زه به دغه بحث تر شوی دی. د ځینې علماو رائے ده چې د معلوم معنی ده چې د هغوی د په رزق د معلوم نو ویل دی مطلب دا دی چې د جنتیانو رزق به همیشه دایمي وي معلوم او دایمي وي. دنیا کې تاسو کله اوسې ملاو شي تاسو سره به دا خطر چې دا به ختميږي او کله به ختميږي دا احساس به در سره وي. خو جنتی خوراکونو کې دا یاري نشته چې ختم بشي نور بنای نو البته مشقت او مهنت دی وجه نه بالکل د سره نشته دی بلکې هر ځای ته معلومه ده چې زما ته کم څه ملاويږي دا معلوم دي خامخا به ملاويږي راځي به. نو دا معلوم معنی دا چې دا رزق به دایمي او مستقل دا به راځي. فواکه دا به میوي وهم مکرمون او دی به په عزت باندې. فواکه چې کوم دی هغه میوه ته ویل کېږي هغه خوراکونه چې خلک د خوند حاصلولو دپاره خوري د ولږې ختمولو دپاره نه بلکې د خوند حاصلولو دپاره. امام رازی رحمه الله په دې معنی تحقیق کړی دی چې د دې نه معلومیږي چې په جنت کې ولږه د سره شته که خلک خوراک کوي در ذایقې دپاره کوي د خوند حاصلولو دپاره کوي. اول ته کې د ولږې پروګرام نشته دی نو کم خوراکونه چې دوی کوي د ولږې د ختمولو دپاره نه بلکې د ذایقې حاصلولو دپاره د خوند حاصلولو دپاره به وي. وهم مکرمون او دوی په عزت باندې په عزت سره داسې ځایونو ته میلاویږي فضیلت سره نه ځکه چې کم څه په عزتۍ باندې میلاویږي دغې خوند او ذایقه بیا نه وي. هغې سوخ دومره زیات پیدا کړی په ذهن کې په دماغ کې بړک چې بې ذایقه ختمه شوي. او تفسیر باندې په قرآن ذکر کړي دی چې د دې نه دا مسله هم معلومیږي چې د چا میلمستیا کول یوازې دا نه دي چې خوراکونه ته تیار کړي او پور استغې ورته ووي ګډې وډې ورته ووي وایي دا میلمستیا نه ده بلکې میلمستیا دې ته ویل کېږي چې خوراکونه ولا هم تیار کړي خو د هغې علاوه یو لوی عزت ولا هم ورکړي
نو د میلمه حقونه دوه جوړېږي، یو خوراکونه او بل عزت دواړه. همدغه شان جنتیان دی، هغوی ته به خوراکونه هم میلاویږي او هغوی ته به عزت هم میلاویږي، او په جنت کې به دوی د الله تعالی میلمانه وي. فی جنات النعیم، په جنتونو د نعمتونو کې به وي. علی سرور، په تختونو باندې به وي، متقابلین، یو بل ته به مخامخ. دا جنت د مجلسونو نقشه ده چې په جنت کې خلک کله مجلس کوي ناست نو ټول به یو بل ته مخامخ ناست. داسې د چا شا ته نه راګرځېدلی چې کنې ځینې کسانو پکې شاعر، ځینې کسانو به مخې داسې بنایي، ټولو به مخې تختونو به ناستي او ټول به یو بل ته مخامخ. دا به څنګه داسې کېني چې دا ډېر زیات شي نو بیا مجلس کوي نو بیا به څنګه چل کېږي. مارب القرآن په دې باندې بحث کړی دی چې د دې یو امکان داسې دی، په دې خو الله پوهېږي چې څنګه وي. احتمالات یو احتمال پکې دا دی چې ممکن د خلک په تختونو باندې ناست وي، لرې ناست، خو د جنتیانو الله تعالی داسې یو مقام ورکړی چې اواز یې لرې رسي. لرې کس ته خبره کولی شي، اواز ور رسولی شي، نظر یې هم لرې پورې کار کوي، اواز یې هم لرې رسېږي. بیا په دې طریقه باندې په تختونو باندې لرې ناست یو مخامخ جو هم ټیک ده. چا پکې دا احتمال ذکر کړی دی چې ممکن د تختونه تاوي ګردش کړي. ته چا سره خبره کول غواړي بس ساتخ بلاړ شي، د هغې ته به مخامخ شي، ته به څه خبرې وکړي. بیا بل سره خبرې کوي، ساتخ به اټومیټک روان شي، ته بل چا مخې ته به لاړ شي، هلته به څه خبرې وکړي. دا احتمالات چې څنګه به کېږي، نور اصلي حقیقت الله تعالی ته معلوم دی. یطواف علیهم، ګرځولی کېږي و په دوی باندې بکأس من معین، کاسې د خالصو شرابو. دوی ته په جنت کې خالص شراب میلاویږي، صفا شراب به ته میلاویږي چې دغه شراب به بیضاء تک سپینې، لذة للشاربین، خوند ورکوونکي به یې څکونکو ته، بیخي صفا به سپین به وي او چې څوک یې څکي هغې ته به خوند ورکوي. لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون، لا فیها غول چې نه وي په دې کې هېڅ عیب، ولا هم عنها ینزفون، او نه به د هغې د وجې نه دوی په عقل کې نقصان راځي. غول باره کې ځینې علماو دا لیکلي دي چې غول د خېټې درد ته وایي. دنیاوي شراب چې کوم خلک څکي نو کله په خېټه باندې دړي د شرابو د وجې نه، کله په سر باندې، چا په سر باندې دړ لاولي، چا په خېټه دړ لاولي، دا د هغې اثرات دي. نو جنتي شراب داسې نه دی چې ستا په خېټه باندې دړ شي یا د په سر باندې دړ شي. امام رازي رحمه الله لیکلي دی چې اصل کې غول معنا عیب ده، کمزوري، عیب، نقصان. لا فیها غول، نه به دې کې هېڅ عیب، سر درد، د خېټې درد، یو شی به کې هم نشته. ولا هم عنها ینزفون، او نه د هغې د وجې نه به د دوی په عقل کې نقصان راځي. دنیاوي شراب چې کوم خلک وڅکي هغوی عقل کار پرېږدي چې سی وویله او سی وکړه بس د ځانه د سره خبر نه وي، بې اختیاره وي. جنتي شرابونو کې خوند شته، ذایقه شته، اوس عقل باندې هم نقصان نه راولي، عقل خرابوي نه. ځکه چې عقل کله خراب شي انسان ډېر بې عزته کېږي. کله شرابیان کپړې ګزار کړي، لغړ شي، بل شان خبرې شروع کړي، کله ناروا کارونو ته لاس واچوي چې هغه د کولو د ویلو قابل نه وي، ځکه عقل کار نه کوي، یو غیر اختیاري شی ته جوړ شوی. نو جنتي شراب داسې نه ده چې ستا اختیارات خراب کړي، ستا عقل خراب کړي او دې حد ته دې راورسي. نو نه به په دې کې عیب او نه به د دې د وجې نه عقل کې نقصان راځي. وعندهم، او دوی سره به قاصرات الطرف، ښکته کوونکي د نظر والا وي، عین د غټو سترګو والا به. دا د حورو صفتونه دي. جنتیانو سره جنت کې حورې ورسره وي چې دوی سره به نکاح وشي، د زنانو په شانته کې به وي. نو د هغې صفت دا ده چې قاصرات الطرف، نظرونه به یې ښکته وي. دې کې اشاره در انتهایي حیا ده چې دغه حورې به ډېرې زیاتې حیاناکي. او دې کې دې مسئلې ته هم اشاره ده چې په زنانو کې هم قیمتي صفت د حیا ده، چې حیا پکې ډېره وه بس دا قیمتي زنانه ده. چې حیا پکې نه وه نو که څومره زده کړې کړي، څومره مهارتونه حاصل کړي، خو چې د حیا نه بغیر وه دا ښځه بیا ښځو کې شمار نه ده، او دا بیا ناقص صفت دی، کمزورې صفت دی. نو جنتي حورې بچي هغه به ډېرې حیادارې، د خپل خاوند نه علاوه به هېڅ چاته هم بره نه کتلي، ښکته به ګوري. قاصرات الطرف ښکته نظر والا به د خپل خاوند نه علاوه به هېڅ چاته هم بره نه کتلي، وچ سترګې به نه وي، بې شرمه به نه وي، عین او غټو سترګو والا به. دا معنی عام مفسرینو ذکر کړي د کم چې اشرف علي تنویر رحمه الله هم دغه ذکر کړل بیان القرآن کې. د ځینې علماو رایې دا ده چې دا قاصرات الطرف داسې معنی ده چې دې حورو به راباندې کړی نظر د خاوند خپل ځان ته،
د خاوند نظر به خپل ځان ته رابند کړی. د دې مطلب دا دی چې دا حورې به دومره ښایسته وي چې خاوند به دې ته نه جوړېږي چې بل چاته وګوري، بالکل به ته جوړېږي نه، همیشه به بس دې حورې ته ګوري. د خاوند نظر به په ځان کې راایسار کړی رابند کړی وي. دا حسن ته اشاره شو چې ډېرې ښایسته وي. او د اولنۍ معنی چې کوم ده نو دا یې وفادارۍ او حیا ته اشاره ده، او د اولنۍ معنی زیاته مشهوره ده. احتمال پکې د دواړو شته. کأنهن گویا چې دا حورې بیض انډې دي مکنون فټې ساتلی شوي. دا تشبیه ده به صفایي کې چې دا به دومره صفایي او دومره خالص صفا به دي چې ته به د هغه انډې دي چې کومې بیخي محفوظ ساتلی شوي دي، ګرد غبار پې هم د سرنده لګېدلی، بیخي صفا. دا یې د صفایي صفت.